د الله د نعمتونو قدر وکړي، ځکه کله چې د انسان سره نعمت په هغه وخت کې موجود نه وي بیا انسان ته د هغه نعمت قدر کیږي. خلیفه منصور د حضرت سفیان ثوری نه درخواست وکړ چې ماته نصیحت وکړه. نو سفیان ثوری صاحب ورته وفرمیل وایي که چېرته تا ته تنده پیښه شوله او اوبه درته نه میلاوېدلې او یو چا درته وویلې چې زه نیم ګیلاس اوبه درکومه خو دا نیم بچهت به ماته راکوي نو ته به څه وکړې؟ هغه ورته ویل زه به نیم بچهت ورکمه او یو نیم ګیلاس اوبه به ترې راواخلمه. بیا یې ورنه پوښتنه وکړه وایي دغه اوبو څښلو نه بعد که چېرته د تا متیازې بند شي او ډاکټران درته ووایي چې تا دغه علاج به وشي ممکنه دی خو نیم بچهت به ته موږ ته راکوې نو آیا تا خوښه دی او که نه؟ نو دغه خلیفه منصور بیا ورته ویلی چې زه به د خپل نیم بچهت او سلطنت په دغه علاج کې ورکمه. نو سفیان ثوری صاحب ورته وفرمیل د تا ټول بچهت قیمت صرف دغه یو ګیلاس اوبه دي. نو انسان که سوچ وکړي د هر څه څومره نعمتونه انسان ته خدای ورکوي، ورځې موږ څومره اوبه څښو، څومره خوراک کوو، څومره تګ راتګ کوو، څومره څاګانې اخلو، څومره نظر کوو په سترګو باندې، څومره په غوږونو باندې اورېدل کوو، دا ټول د الله تعالی لوی نعمتونه دي. خو کله چې الله جل جلاله دغه نعمتونه موږ نه واخلي که ټوله دنیا هم ورباندې ورکو بیا موږ ته د یو نعمت هم څوک نشي راکولی. نو الله جل جلاله په انسانانو باندې ډېر نعمتونه کړي دي. د الله د نعمتونو قدر وکړي او د الله جل جلاله فضل او احسان یې وګڼئ.